السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړ وي، او چې څوک روغ جوړ نه یې نو تاسو لپاره دعاګانې به وکړو. الله تعالی مو صحتمنده کړه، الله تعالی مو روغ جوړ کړه. ښه، نو د لایو راتللو او ستاسو سره د مخاطب کېدلو په شا باندې دوه درې خبرې وې ما ویل چې دا یو بل سره وکړو. یو خو د فیسبوک ماما بیا حکم ووی چې ډېر وخت لایو نه راغلی او لایو انټرکشن دې نه دی شوی، نو بس که نور حکمونه یې منو که نه، خو دا حکم به یې منو ځکه چې پلیټفارم یې استعمالوو که نه، او د دې نه اوس بغاوت هم نشو کولی. خو به هر حال زما د ډېر وخت نه دا خواهش و، پرون ملګرو سره ناست وم، هغه وایي چې په دې یو ویډیو جوړه هم که چې ډېر خلک د آنلاین فراډونو ښکار کېږي، او بذات خود زما اشنا کسان دي چې هغوی د آنلاین فراډونو ښکار شو، څه خو خدای بچ کړل، خو سونه روپۍ خلکو ووالې او هغه شو. آنلاین فراډونه یا موږ ورته ډیجیټل دوکې ویلی شو چې نن سبا ډېرې زیاتې روانې دي، او سوشل میډیا کې زمونږ چې کوم خلق دي نو سوشل میډیا استعمال خو یې شروع کړی دی، خو ډېر سادهګان دي زما په شانې، د سوشل میډیا په استعمال صحیح پوهېږي نه، یا دا ویلی شو چې د موبایل په استعمال صحیح پوهېږي نه. هغوی فیسبوک ته راغلل، هغوی یوټیوب ته راغلل، انسټاګرام ته راغلل، ټویټر ته راغلل، او په هر ځای کې خپل اکاونټ جوړ کړو او هغلته ډېرې زیاتې مسلې هغوی ځان ته په خپله باندې جوړوي. نو دا دور چې کوم دی دا بالکل د بیمانۍ دور دی، او چې چا څونه لاس بر کېږي په بل باندې نو لوټ کوي یې، مرۍ نه یې نیسي، سټ یې تاووي. نو لحاظه مونږ به ځان هوښیارو، چې څو پورې مونږ ځان نه یو هوښیار کړی نو لکه هغې پورې به مونږ دغه شانې د خلکو د لاسو لوټ کېږو. د ټول نه غټ چې کوم آنلاین فراډ روان دی، سپیشلی زه به هغه خبرو کوم چې ما ته پته ده، نو هغه دا چې مونږ اکثر خلکو له پوسټونه وکړو. مطلب دا چې یو ملګری وي هغه موبایل ته ورک شوی وي، نو مونږ ورله پوسټ وکړو چې یاره پلانکي نه موبایل ورک شوی دی، که چاته په لاس ورغلی وي نو هغه ته نمبر پکې ورکړو، په نمبر کال وشي چې یاره دا موبایل خو زما څه دی، او بس ما له پکې دونه شیریني راکړه یا دا راکړه، روپۍ راولېږه بس چې زه موبایل در وړم. داسې ډېر شی مثالونه شته، خو زه به ریسنټلی د اخري مثال نه شروع کوم. اخري مثال دا شوی دی چې د شیرینګل یو کس دی زموږ اشنا، د هغه رور بېدرکه شوی دی. مونږ هم ورله پوسټونه کړي وو، داسې نورو ملګرو هم پوسټونه کړي وو، نو هغه ته د کشمور نه ټلیفون رالو او ورته وایي چې دا ستا رور د افغان مهاجرینو په کیمپ کې ناست دی او نیولی دی، او دا افغان مهاجرینو سره په لیست کې اچولی دی او بس وړي یې. نو لحاظه ته داسې کار وکړه چې فورا راشه، خو د فورا نه مخکې مونږ ته روپۍ راولېږه چې دلته زه ډاکومنټیشن وکړم او خلکو له روپۍ ورکړم، مطلب لاره سمه کړمه که نه، او دا د افغان مهاجرینو کیمپ نه زه کار شروع کړم، او چې ته راځې نو هغې پورې به ما راویستی وي، نو ته به ورته بایومیټریک وکړې، ګوته به ولګې او درولې به یې. نو کس چې کوم و نو هغه خو وایي چې لکه د هغوی ماشوم ورک شوی و، او دا ورسره غټه یېره وه، داسې نه چې د افغانانو سره افغانستان ته ونه لېږي، نو هغه خو لکه هر څه حالت حربه کوله، خو چې خپل ماشوم پیدا کړي که نه. نو یو ملګري دوه ته نور وویل چې یاره دغه شان حساب کتاب دی. نو دا خبره نن سبا د ټولو نه زیاته روانه ده چې په پنډۍ کې، په پنجاب کې، په مختلفو ښارونو کې پښتانه نیسي او افغان مهاجرینو لپاره کیمپونه جوړ شوي ځای په ځای، او هغې ته یې وړي او بس د هغوی په لیست کې وراچوي او افغانستان ته یې رسوي. نو که څوک ترې خبر شي چې پلانکی یې ونیو، خو دلته کلي سره به رابطه وکړي او پلار به یې رور به هلته لاړ شو، بایومیټریک به وکړي، تصدیق به یې وکړي چې دا افغانی نه دی، واپس به یې راپرېږدي. خو که څوک ترې خبر نه شي نو بس لاړو. نو د ده هم دا خیال و چې داسې نه چې زموږ دا ماشوم چې کوم دی دا
زمونږ د لاس ونوځي، هسې نه چې افغانستان ته ونه رسوي. نو اراده یې دا کړې وه چې د کس ته بس روپۍ ورلېږم، او یو کس دوه ته وویل چې هلکه ما ته روپۍ راولېږه، او دغه رنګ یې ډېر شدید ضرورت دی. هغه کوم کس چې د روپو مطالبه کړې وه هغه ورته جي پي ایس اکاونټ ورکړی و چې دې ته راولېږه، او ډېر ټیک ټاک خبره ورته کړې وه چې که دا خبره ما ته هم څوک وکړي نو زه به پرې په اولي هغه کې یقین کوم. هغې وجه دا ده چې که زما ماشوم ورک شي کشری او ما پوسټ وکړم او ما ته ورځ پس ټلیفون وشي چې ستا ماشوم خو د افغان مهاجرینو په کیمپ کې دی او افغانستان ته لېږي، او شابهله بس ټرکونه مرکونه تیار دي، خو ته صرف دومره وکړه چې ځان له ګاډۍ برابر کړه او راورسه، بایومټریک یې وکړه چې راوباسي. خو لحاظه د روپو لیندین زموږ دغه وطن دی، بغیر د روپو پکې کار کېږي نه. نو ته مالې روپۍ راولېږې چې زه درله لاره سمه کړمه او لږه دا خبره ایساره کړمه او هغې پورې به ورته ته راورسې. نو یقینا زه به هم په دې یقین کوم سړي ته به روپۍ لېږم چې هلکه ماشوم ته ایسار کړه چې سړی ونه لېږي. نو هغه هم په دې و چې یاره خلکو سره بس روپۍ د چا نه واخلي او یو بل ته ووایي چې اکاونټ ته راته روپۍ راولېږئ چې روپۍ جمع کړو ماشوم ایسار کړو. دې دوران کې هغه ته چې دی نو چترال نه ټلیفون رالی، دا ورته نن ماشوم ورک شو، سبا له ورته دغه پراډي ټلیفون وکړو چې افغان مهاجرینو په کیمپ کې دی، او مازدیګر نه ورته یعنې دی لګیا دی روپۍ برابروي چې بس زه دا روپۍ سړي ته ولېږم او هغه هلته پروسس شروع کړي چې هله لاره سمه کړي، زه ورځم چې ماشوم ایسار کړي. او د مازدیګر نه ورته چترال نه ټلیفون وشو، 2 ورځې پس شو لکه چې یاره ماشوم چې دی نو دلته دی او بس دا مونږ سره دی او چې کله هم تاسو راځئ پسې راشئ ووځئ. سړی حیران شو. بهرحال بس په دې دوران کې دا چې د چترال نه ټلیفون راځي نو دی هلک دغه جي پي ایس نمبر بل چا له ورکړی دی چې ته دې سړي ته روپۍ ولېږه. نو هغه ته یې واپس کال کړی دی چې هلکه هغه روپۍ مه لېږوه، ماشوم پیدا شوی چې ما خو روپۍ ولېږلې. نو په دې مطلب په دې 100 ګنټو کې چې دی هلته یو نه کال راځي دلته دی نو روپۍ ورلېږلي دي 40,000 روپۍ آی تھنک دونه پورې اکاونټ ته ور ولېږلې، او ټلیفون پسې راغلی چې ماشوم خو په چترال کې دی. سړی حق حیران شو چې دا خو کشمور نه ټلیفون وشو چې زه پولیس والا یم او دغه رنګې چې کوم دی ماشوم ستاسو په کیمپ کې دی، ما دا تصویر ولیدو په فیسبوک باندې، ځکه مې تا ته کال وکړو، بس روپۍ راولېږه چې ماشوم مونږ لین دین روان کړو او ته پسې راځه. او دلته ورته چترال نه سړي ته روپۍ ور ولېږلې، نو چترال نه ورته کال وشو چې ماشوم دی دلته دی راشه پسې. نو سړی حق حیران شو، خو بهرحال روپۍ ورلېږلې وې. بیا چې ماشوم ټریس شو هغه واقعي په چترال کې و، دغه رنګې زموږ د دغه ملګري نه 40,000 روپۍ لاړې. چې کله یې روپۍ آنلاین ورته وکړو روپۍ ور ولېږلې، نو بیا چې ورته کال کوو هغه نمبر بند و، چې کوم نمبر باندې جي پي ایس وه هغه ته یې کال کوو هغه هم بند و، او دغه شان یې 40,000 روپۍ لاړې. یو بله سټوري یې سره وکړمه. زموږ یو بل اشنا کس دی، هغه ته داسې کار شوی چې ټلیفون ورته شوی چې ته ستا سولري دي شیشې پلانټ دی شوی دی او مونږ شیشې بیټرۍ سامان په ګاډي کې اچولی دی، پېښور نه در روان یو او یوازې ستا نه دی د نورو کسانو هم دی. نو مونږ په لار باندې کوزو په تلاش کې دی، بیا به داسې مونډه ته درځو، نو لحاظه ته کلي نه چېرته خوا دې خوا کېږه مه، لحاظه چې مونږ تا ته ستا پلانټ کوز کړو، خو ته روپۍ برابرې کړه چې د ګاډي کرایه ته ورکړي. نو سړي بس وایي چې په دې کې څه دی، مطلب کور ته به راله شیشې راوړي او دلته به راله کوزې کړي چې ګاډي کرایه ده زه به ورکړم. دا لکه دومره روغه خبره سړي ته وشي. سړی وایي بس ما روپۍ برابرې کړلې، یو ګنټه یوه نیمه پس وایي بیا کال وشو چې یاره بس مونږ خو د تالاش والا پلانټ کوز کړو او بس مونډه طرف ته در روان یو، ته چېرته یې؟ نو ما ورته وویل چې زه خو کلي کې یم. چې نه ته داسې کار وکړې ته بایپاس ته راشه مونږ تیمرګرې ته ځو، نو هسې به ته بیا لیټ کېږو به، نو لحاظه ستا شیشې به مونږ تا ته بایپاس کې حواله کړو او مونږ به تیمرګر ته لاړ شو، ته ځه. نو سړی وایي چې دا هم روغه خبره وه. نو ما ګاډی ونیو او لاړم بایپاس ته، چې ورته مې کال وکړو چېرته یې وایي، نو یې راته وویل چې یاره ته خو لیټ شوی وې، مونږ خو لږ صبر هم وکړو، خو بهرحال ته مونږ تیمرګرې ته راغلي وو، نو ته بایپاس کې انتظار کوو مونږ واپس ته ځو. وایي کافي ده پورې مې ورته انتظار وکړو، بیا مې ورته کال وکړو چې اوهو مونږ په دې بله لار راغلو او مونږ مونډه ته راورسېدلو، نو ته راشه مونډه ته، مونږ باجوړ ته ځو، نو مونډه کې به ته لږ ودرېږو او دلته خپلې شیشې واخله او ځه. نو سړی وایي چې بایپاس نه ورپسې واپس مونډه ته را روان شوم. نو په دې دوران کې ما ته کال وکړو چې یاره داسې دلته د مونډه کې دا ټول کسان اشنا دي
او ته مونږ ته یو کس وښایه چې هغه ته د ستا شیشې کوزي کړو مونږ دونه انتظار نشو کولی چې ته اوس بایپاس نه راځې مونږ باجوړ ته ځو لکه تا ګوره لوکل خبره زمونږ د کلي خبره او لوکل علاقې ورته ښیي چې مونږ باجوړ ته ځو او تا ته مونډه کې دونه انتظار نشو کولی نو ته ما ته مونډه کې څوک اشنا وښایي چې هغه ته ستا مونږ د پلان کوز کړو او روپۍ ترې واخلو او بس ته ځه ته راشه بیا یو څه وایي چې ما دا م وکړله چې زه څوک ګورم چې مونډه کې اشنا پیدا شي دې دوران کې وایي لږ بیا کال وکړو چېرې ته داسې کار وکړه چې دغه روپۍ دا ملګری وایي چې کیش زمونږ نه یو کیش نشو ګرځولی باجوړ حالات خراب دي نو ته دې اکاونټ ته دا روپۍ راولېږه د ګاډي کرایه ده 28,000 روپۍ 28,000 دا دې اکاونټ ته راولېږه او شیشې به بس چې څوک یادوي هغه ته مونږ کوزي کړو وایي چې ما ته وویل چې دا روپۍ دې اکاونټ ته راولېږه نو زما په دغه کې لږ شک پیدا شو ما ته وویل چې بس تاسو لږ انتظار وکړئ زه درله کیش درکوم چاته به ووایم دوکاندار ته هغه به درکړي وایي چې نه بس مونږ انتظار نشو کولی شیشې به یې دلته کوزي کړو چاته به حواله کړو او ته روپۍ اکاونټ ته راولېږه باجوړ ته ځو کیش ځان سره نشو وړی اکاونټ کې نو بس په دې دوران کې زما شک رالو نو ما ورته وویل چې تاسو ما ته مونډه کې انتظار وکړئ او هغې دا و چې نه ته روپۍ راولېږه نو بس زمونږ خبرو کې لږ تکرار پیدا شو نو لږه شیبه پس ما ورته وویل چې بس زه درلېږمه نو بس وایي داسې نیمه ګنټه یا 40 منټ په دې دوران کې ووتل چې زه دې مونډه ته ورسم په دې سړی مې په خبرو کې سره و چې مونډه ته ورسم چې هلته به سره بیا ګورم چې آیا واقع څوک ګاډی ماڼه شته که نه نو بس هغه چې نیمه ګنټه پس د مونډه ته راورسېدل نو نمبر یې بند و هغه نمبر بند شو خو بهرحال هغه بچ دا شو چې روپۍ ور ونه لېږلې درېیمه سټوري دا 2 سټوریانې شوې چې کوم داسې کسان دي چې هغه مطلب زه پېژنم او د هغوی سره فراډونه وشو یا بچ شو درېیمه سټوري ما د یو بابا نه سونه ورکه شوه زه کور وم بابا رالو ډېر زیات پریشان او ژړل یم زما پې زړه ډېر درد وکړو بابا له ما ویډیو ریکارډ کړله چې یاره دې بابا نه سونه ورکه شوی دی او که چا له په لاس ورغلي نو مهرباني وکړئ ده ته ټلیفون وکړئ دا ورته واپس کړئ خو دې بابا ته ما وویل چې ګوره که چېرته څوک تا ته دا ټلیفون وکړي زه په دې فراډونو په دې شیانو پوه یم نو هغه ته ما د وخت نه دا ویل چې بابا که تا ته څوک ټلیفون وکړي چې زه وحید خان تاجک یم او ستا سونه زما څه ده او راشه پسې یا زه پلانکی یم او ستا سونه زما څه ده او دونه روپۍ راولېږه یا پلانکی د پولیسو نه یم او ته راشه نو ته به اول ما ته وې هغې نه وروسته به بیا مخکې کار کوې ما ول خپل موبایل نمبر ورکړو بس هغه بابا ټلیفون وکړو چې یاره یو کس ټلیفون وکړو چې دا ستا سونه چې کومه ده نو یو کس سره ده او ما اوسه لیدلې ده خو هغه د بل چا نه اخیستلې ده او بهرحال زه یې دله ترې راخلمه خو ته داسې کار وکړه چې ته هغه له به لږې خیر د یو 20-30 روپۍ ورکړو نو ته یو 10,000 روپۍ ماله راکړه چې زه هغه ستا سونه تاله ته در وړم نو بابا ما ته ټلیفون وکړو چې دغه شانې سونه خو مې پیدا شو ډېر خوشحاله مو ما لکه بابا مبارک شه چې پیدا شو ما چا څه ده وی یاره یو هلک ټلیفون کړی و چې زما د یو بل کس سره ده او زه یې دلته در وړم خو ته یو 10,000 روپۍ چې کوم دی نو راکړه نو ما ورته وخندل ما بابا روپۍ چاله ورنه کړي ویل ولې ما دا دروغ دی دا دوکه ده او فراډ دی نو بهرحال بابا ما په وخت هوښیار کړی نو ما ته یې کال وکړو نو د هغه 10,000 روپۍ مزید بچ شوې او د فراډ نه بچ شو دا درېیمه سټوري شوه څلورمه سټوري زمونږ یو ډېر نږدې ملګری دی حمیدالله ضیا صاحب ډېر تکړه شاعر دی د هغه ماشوم چې کوم نو اچانک خپلوانو کره تلو خو موبایل یې بند و خو کور یې دا نه ویلي چې زه خپلوانو کره ماماګانو کره تلو نو هلک چې کوم موبایل یې بند و نو بس کوره مازدیګره ورک ماسخوتن شو ورک خپلوانو کره هم نه دی رسېدلی په لاره ایسار شوی دی او تللو لکه زیات خلکو دا خیال و چې ګجرات ته ځي هلته خپلوان دي که څه دي نو ټینشن دا پیدا شو چې دا هلک څه شو نو مونږ هغه لپاره پوسټ وکړو چې دا ماشوم دی تصویر هم ورکړو چې دا د مازدیګر راسې میسنګ دی او که څوک هم چېرته وینئ نو رابطه کوئ نو د هغه زمونږ د ملګري ماسخوتن ماته کال رالی مازدیګر نه مونږ پوسټ وکړو ماسخوتن یې ټلیفون وکړو چې د مري د تاڼې نه ماته ټلیفون وشو چې زه تا نه کوسار نه خبرې کوم مري کوسار نه او پولیس والا یم او دا ستاسو ماشوم په دې تاڼه کې ناست دی دا یې څه جرم کې نیولی دی
او بس بهرحال زه به بچ کړم ماشوم دی او ما ته پته ولګېده چې میسنګ دی لکه مجرم نه دی خو چېرته بس چا څه پساو کړی دی نو زه به یې سار ګاډي ته حواله کړم د مري نه پینډۍ ته او پینډۍ نه به یې کلي ته در ورسوي نو ته ماله د ده کرایه راولېږه ما ورته وویل چې څو روپۍ کرایي ته ویل چې 5000 پورې به د کرایي وشي کلي ته به زه به کس درځي دلته لوکل خلک دي باجوړي او باجوړی درځي هغه به ځان سره درولي وایي خبرې پښتو کې کولې ویلې چې زه مري کې په پولیسو کې یم نو هغه ما ته ټلیفون وکړو چېرې دغه شان ماشوم خو وایي چې په مري کې دی او په تاڼه کې دی پولیسو نیولی دی نو ما ورته ما پولیس والا نمبر ما ته راولېږه چې زه ورته کال وکړم ما چې څه درته وایي روپو ډیمانډ کوي یا وایي چې کرایي راته راولېږه چې ماشوم در ولېږو ما روپۍ ورته لېږم او زه ګورو نو چې مونږ نمبر ټریس کوو هغه فراډي و د مري کې مونږ ټولو تاڼو سره هغه نمبر بند و هغه زمونږ ملګري چې کوم دی هم تعلقات ډېر وو نو هغه هم د مري کې د تاڼو سره رابطه وکړه مونږ پخپله یو بل نه تاڼو نمبر به اخیستو رابطه به م کوله تصویر به م ورلېږو چې آیا دا ماشوم ستاسو سره دی هغې به ویل چې نه دا خو نه دی نو ټوله شپه دا جانچ پړتال وشو خو موږ ته دا کنفرم شوه چې ماشوم د هغوی سره نه دی چې کوم کس رابطه کړې وه چې زما سره دی نو هغه ته وویل شو چې ته د دې ماشوم یو تصویر راولېږه نو چې کله هغه نه موږ د تصویر ډیمانډ وکړو نو بس هغه په هغې کې پاتې رالو او نمبر یې بند کړو پوه شو چې یاره دا خو خلک په ما پوه شو بهرحال سبا مازدیګر بیا ماشوم پیدا شو هغه هغلته چې چا کره توجه ورسېدو خو دغه یو فراډ کوشش وشو خو بهرحال چې څوک هوښیار جو هغه بچ شي هغه بچ شو دا 4-5 سټوریانې ما تاسو ته بیان کړلې چې دا قسمه فراډونه خلکو سره وشو خو داسې نور خلک زه پیژنم چې شیشو په نوم ته خلکو روپۍ اخیستي د بی آی اس پي پروګرام په نوم ته خلکو روپۍ اخیستي چې دا ستا د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې دومره روپۍ شوي دي او موږ ته دونه راولېږي چې روپۍ در ولېږو داسې د لکی ډرا د لکی شوګانو په نوم ته خلکو روپۍ اخیستلي دي دا آنلاین فراډونه یا د آنلاین دوکې یا د ډیجیټل دوکې انتهایي ډېرې شوې په دې کې ګیریږي کم خلک ګیریږي هغه خلک چې هغه لالچ کوي نو زما تاسو ته دا خواست دی چې لالچ مه کوئ دا میسیجونه به تاسو ته هم راځي او موږ ته هم راځي زما سره موبایل کې دي ډېر شی میسیجونه چې مبارک ہو آپ کا प्लान की प्रोग्राम में इतने रुपए का इनाम निकल आया है आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें मुबारक हो आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इतने रुपए निकल आए हैं आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करो دا میسیجونه تاسو ته ډیلی بیسز راځي مونږ ته هم راځي مونږ اګنور کوو ډیلیټ کوو یې خو چې کوم لالچي خلک وي جو هغه ورته کال وکړي ورته واټساپ وکړي جو ګیر شي دې شیانو نه ځان ساتئ دا هغه خلک چې ډېر زیات لالچ کوي نو د هغوی دغه کمزوري وي او په دغه کمزورۍ کې د هغوی نه ډېر څه چې کوم وي نو هغه لاړ شي یوه بله سټوري د کاروباري خلکو دپاره ده سټوري داسې ده چې یو بازار دی او بازار نوم نه اخلم بهرحال بیا خلک به هسې دغه کېږي چې یاره په دې بازار کې هم لا داسې لالچیان شته یو بازار دی دې بازار ته د سن نه یو کس راغلی صوبه سن نه دې بازار ته یو کس راغلی دی غټ ګاډی ورسره دی دوه سره خپل پرایویټ ګارډ دی او د هغوی سره ټوپکې هم دي سپینې کپړې دي ښه برابر سړی دی دوکاندار ته ورغلی دی یو ته ډېر لوی ډیلر ته د چینو یاره زما په سن کې د چینو میل دی او ما چینی سټور کړي دي اوس راباندې چاپه لګوي دا چیني زه راوباسمه نو که ستاسو لګي چې تاسو له راوړم او ورته خبره دا کړې ده چې بهی دا چیني چې کوم زه تاسو له راوړم دلته یې ته کوز کړم بیا به روپۍ راکړئ نو داسې یو له ورغلی بل له ورغلی یو دوکاندار ورته مطلب د 500 کروړو چینو آرډر ورکړی بل ورته 100 ورکړی بل ورته 10 ورکړی بل 20 ورکړی داسې خلکو نه ډرونه اخیستي دي سړی یو ورځ ورک شوی دی سبا له چینو ټرک راغلی دی یو دوکاندار ته ټرک نه چینی کوز شو چې چا د 500 کروړو آرډر ورکړی جو 10 ورته کوز شو بل تم کوز شو او روپۍ ترې نه واخیستلې چې فرض کې چیني په 8000 روپۍ ته وروړی ده نو د ورله په 6000 ورکړه ارزان یې ورکړه 2000 روپۍ او سړی چې کوم دی بس ټرک دغه شو روپۍ راټولې کړلې چې کومو دوکاندارانو روپۍ ورکړې په هغې پسې واپس ورلو چې زموږ سره اوس هم چیني ډېر پراته دي 5-6000 تروړې دي او ډېره ښه ګټه کوي هغلته په موږ باندې چاپې لګي نه شو ساتلی او تاسو دلته دومره چاپې ماپې نه وي تاسو یې ساتلی شئ نو که غواړئ زه به درله نور هم راولېږم
نو بس دکاندارانو ویلي چې دا خو چانس دی راشه د 8000 روپو تر وړه ماته په 15000 میلاویږي نو دې نه بله غټه دغه څه کیدی شي دونه ګټه میلاویږي که نه لالچ وي نو هغې ورته اډرونه ورکړي ورته وایي چې ما 50 تر وړی شوې بل وایي 100 تر وړی شوې بل وایي 200 تر وړی شوې داسې نو هغه ورته بلا بچي ویلي چې داسې وکړي دې کې ماته نیمې یا د نیمې نه کمې روپۍ راکړي خبره نه ده او بس مال به راورسي دکانداري اصول هم دا دي چې ته کله سودا کې چا سره ډیل فاینل کې نو د کاروبار نو سودا دې وشوه نو نیمې روپۍ به اډوانس ورکړې کم سے کم نو دې دکاندارانو چا مطلب 2 لکه چا 15 لکه چا 6 لکه چا 10 لکه روپۍ هاف پیمنټ چې کوم دی دا کړی دی نیمې روپۍ ورکړي دي او بس سړی ته تللی دی چې بس زه ځم او تاسو له به چیني راشي چې کله چیني راشي نو منیجر به ورسره راشي بقایا روپۍ به زما منیجر له تاسو ورکوي نو بس دکانداران هم دغه شوي چې دا خو ټیک ټاک سړی دی بس منیجر چې راشي روپۍ به ورکړو سړی چې هغه تللی دی جو ورک دی دې سړي دې خلکو ته موبایل نمبر هم پرېښی دی دې خلکو دا موبایل نمبر ټریس کوو لکه چې دا سړی دروغ وایي که رښتیا وایي نو هغه واقعي د هغه په نوم باندې راتلو او هغه د صوبسن اوسېدونکی و هغه هم کنفرمېده آی ډي چې به دا خو د ده دی دوی ته د میل اډرس هم پرېښی و دوی میل آنلاین سرچ کړی و چېرې دا میل اگزسټ کوي که نه هغه میل هم موجود و نو د دوی یقین راغلی و چې او دا میل هم شته ورسره خپل شناختي کارت دغه یې هم ورکړی و چې دا زما اډرس دی او دا مې دغه دی خلک یې مکمل مطمئن کړي وو شناختي کارت یې ورکړی و موبایل نمبر د میل اډرس خو چې کله یې هاف پیمنټ ته واخیستو سړی ورک شو نو چې دې ځای نه کسانو هغلته میل ته دغه وکړل چې بهی داسې میل دی او دا ستاسو دا کس راغلی و چې دا مونږ خو نه پېژنو میل خو زما دی همدا دی خو دا سړی خو زه نه پېژنم چې سړي موبایل نمبر به کال کوو نمبر بند و چې کله نمبر ټریس کېدل شروع شو چې دا نمبر د چا په دغه باندې دی نو چې دا خو د چا په نوم دی هغه خو مړ دی او دلته دوی چې کله هغه اپلیکیشن باندې چک کوو نو د په نوم به راتلل هلته آی ډي چینج شوی وه څه مسله یې کړې وه ورسره چې بیا هغه شناختي کارت اډرس به چک کوو هغلته پسې لاړل د صوبسن هغه مختلفو علاقو ته چېرې دا سړی دې کلي دی د دې ځای اوسېدونکی هلته خلک وایي دا خو مونږ اړو پېژنو نو دا څوک دی د کوم ځای دی نو دغه رنګې هغه سړي څه 1 کروړ روپۍ یا څه د پاسه 1 کروړ روپۍ دغه یو بازار دغه دکاندارانو نه ووالې او لاړ ورک شو دا څه وجې چې دغه دکاندارانو لالچ وکړو چېرې چیني چې په 10000 تر وړه ده نو هغه ورته د په 6000 یا په 7000 ورکوله نو چې راشه چانس دی په چانس کې لاړل نو ډېر مونږ خلک لالچ کوو او د لالچ له وجې د آنلاین فراډونو ښکار کیږو د دوکو ښکار کیږو په دې کې زه درخواست هغه خلکو ته کوم چې زما سپیشلی هغه خبره زما اوس هم دا ویډیو ګوري دارنګې پوسټونه ګوري دارنګې هغه خبره فالو کړي یو نو اکثر چې ستاسو نه څه شی ورک شي نو تاسو موږ ته میسج کوئ چا نه چیلۍ ورکه شي موږ ته میسج وکړي چا نه سونه ورکه شي موږ ته وایي اعلان ورله کوو چا نه شناختي کارت ورک شي موږ ته وایي اعلان ورله کوو چا نه روپۍ ورکې شي موږ ته وینا وکړي موږ ورله اعلان وکړو نو یو خو دا خبره یاد ساتئ چې دا اعلانونه چې زه کوم بالکل فری کوم دا د دې چا له روپۍ نه اخلو دا خبره دوباره دوهراو کم چې مونږ کم اعلان ګمشدګي که د روپو وي که د سونې وي که شناختي کارت وي که د انسان وي او که د څاروو وي چې د چا نه څه شی ورکېږي ماشوم ورکېږي غوا ورکېږي چیلۍ ګډ ورکېږي سونه ورکېږي روپۍ ورکېږي او څوک یې په وټساپ کې راولېږي نو انساني همدردۍ په بنیاد بالکل په فری کې کوو د دې چا نه یوه پیسه زه نه اخلم خو 3-4 داسې نمبرې دي چې کله زه پوسټ وکړم چې یاره پلانکي نه چیلۍ ورکه شوې ده پلانکي نه روپۍ ورکې شوي دي نو 3-4 نمبرې دي چې د هغې نه نمبروار کسانو ته کال کېږي چې زه وحید خان تاجک یم او ما تاله پوسټ کړی و د دې پوسټ چې دی نو 1500 روپۍ دي او دا راولېږه نو هغه کسان هم انشاءالله ډېر زر ده چې ټریس به شي نمبر یې دي خو هغه نمبر و آیډنټټي چې کومه ده نو هغه پیک ده یعنې د پیک نمبرونه ورته کال کېږي نو آیډنټټي لږه معلومول مشکل ده خو ټریس به شي ما پرې دغه کړی دی نو زه د چا نه په پوسټونو روپۍ نه اخلم په اعلانونو روپۍ نه اخلم چې کله هم درته زما په سر څوک وینا کوي دا ټول تمهید د دې دپاره و چې ډیجیټل دوکې دي آنلاین دوکې دي چې زما په سر درته وینا کوي چې زه درله پوسټ کړی و روپۍ غواړي زه یې چا نه روپۍ نه غواړم نو چاله به روپۍ نه ورکوئ واپس ماته وایي چېرې دغه شانې دې نمبر نه کال راغلی و
او دا یې ویل چې یاره ما درله پوسټ کړی دی 200 روپۍ راکړه واپس ما خبروئ خو روپۍ به چاله نه ورکوئ دا بالکل انساني همدردۍ په بنیاد باندې مونږ کوو زه په 100 روپۍ اخلم او هغه ورته ښه د مخکې نه وینا کوم د مخکې نه ورسره ډیل کوم هغه پروموشن دی که یو سړی د خپل کاروبار پروموشن کوي نو هغه ته شاته ګاهک راځي کسټمر میلاویږي روپۍ ګټي پرې کې خو نه کوي نو مونږ هم پرې کې نه کوو دغه ښه پاکه خبره کوم چې پروموشن والا چې څومره پروګرامونه هغه فری کې نه کوم هغې د مخکې نه روپو خبره کوم خو بقایا پبلک کې انټرسټ کې یا انساني همدردۍ هیومینیټیرین بیسس چې څه کار دی نو هغه بالکل فری کوو په دې باندې چاله روپۍ ور نه کوي او چې څوک هم دنه ډیمانډ کوي نو ماته په واتساپ کې واپس تاسو خامخا دا وایئ دوه داسې کسان دي چې هغې د روپۍ ته ورکې شوي او ما ورله پوسټ وکړو نو داسې 2 ګنټې پسې واپس ماته په واتساپ میسج وکړو چې وحید صاحب زموږ نه خو روپۍ ورکې شوي نو زموږ خو دا خیال و چې زه ته به راله فری کې پوسټ وکړې نو اوس رانه ته هم روپۍ غواړې نو ما ورته وویل وروره زه ستا ته به ماله څه راکړې د یو پوسټ به چېرته 200-300 روپۍ راکړې زه دې ته خو نه یم ناست ما شکر دی دغه ضرورت نشته ما چا د نه روپۍ غوښتې وې ما ته ټلیفون وشو چې یاره زه د ده دغه یم سیکرټري یم څوک منیجر یم زما نه سیکرټرۍ نشته نه مې منیجران شته او ده درله پوسټ کړی دی او 200 روپۍ په جی پی سره ولېږه ما هغه جی پی نمبر راکړه چې کوم نمبر نه کال شوی وم په هغه نمبر یې جی پی جوړوه خو چې هغه نمبر ما چیک کړو نو د هغې آیډنټیټي نه وه هغه پیک نمبر و داسې یو بل کس و چې ما ورله پوسټ کړی و هغه ته هم داسې کال کړی و نو لحاظه هوښیار به شئ دا د ساده خلکو د څه وویو وخت نه دی بس دا د هوښیارو خلکو دور دی چې کم ځایونو کې داسې څه فراډونه کېږي نو مونږ خبروئ په خپل هم ځان ساتئ او نور هم ترې ځان ساتئ ښه دا خلک ډېر بیمانه شوي دي دا نه د چا غریبۍ ته ګوري نه د چا مسکینۍ ته ګوري نه د چا دغه ته بس خو چې څوک د چا سټ ته وهلی شي سټ یې ماتولی شي نو بس هغه کوشش کوي او خپل چې څونه څه ګټه وټه حرام او حلالو تمیز مکمل ختم شوی دی نو لحاظه اوس به هوښیارېږو او الله وکړه چې ما کومې خبرې وکړلې چې ستاسو په سمج کې راغلي وي نو زه به کمنټونو طرف ته راشم او ستاسو مننه چې څوک دا وخت لا ویئ ښه واجد الرحمن هلکه شیخ صاحب په خیر خپل کار جاري ساته شیخ صاحب مهرباني ستا ډېره مننه کار جاري به وي انشاءالله نیسا بختیار شکریه ښه و اخترګل باجوړ اسلام مننه واجد الرحمن صاحب وایي چې نن سبا ډېرې دوکې او پیک نمبر دي او پیک اکاونټ دي بالکل شیخ صاحب دغه شانې ده او خلک یې ډېر زیات لوټ کړل ډېر زیات خلق چې دی نو دې دغو کې ګیر شو دا چې کوم موبایل نه لایو یم ما ته ښکارېږي چې دغلته ډېر زیات کمنټونه دي او دا اوس چې ما لاس کې کوم موبایل راواخیستلو په دې کې کمنټونه دغه یو څو درې څلور ښکارېدل چې دا څه حساب کتاب کیدی شي هلکه کوم کسان د آی ټي ایکسپرټ یې ماته ووایي خو بهرحال زه ستاسو ټولو مننه اذانونه کېږي مونځو نو وخت یې ماسخوتن روټۍ تیاره مونږ به روټۍ ورسره دغه وکړو دغه خبرې اترې وې ستاسو مننه او غوښتلی مې چې کمنټونه شامل شو خو نه شو کېږي نو چې کوم نه شو کېږي جو ځکه سبحان خان او چودري رحم الله او فضل غني ستاسو مهرباني عبدالرحمن ډېره مننه او اکرام ساحل سم مهرباني زما نه لږ موبایل جدا دی صحیح نه ښکاري خیر الله خان شکریه محمد احمد وعلیکم السلام او جلیل خان سلام وحید بھائی وعلیکم السلام اخترګل باجوړی ډېره مهرباني ستا مننه او اس ام خان ګډ میسج شکریه نور علی شاه خان شکریه ستا السلام علیکم اکرام ساحل وعلیکم السلام خان منیر وایي السلام علیکم وعلیکم السلام امجد هلال شکریه او سبحان خان وایي السلام علیکم وعلیکم السلام څه حساب دی هلکه کانه تیاره ده نو دې هلکانو وطني وریجې پخې کړي دي ګورې زه ورته ډېر وږی وه که وریجې داسې کار وی شوی و د اخري لطیفه به سره وکړم یو کس وی ډېر خپل صفتونه کول چې یاره زه داسې پخلی کوم او زه داسې پخلی کوم ملګرو روپۍ راټولې کړې وې چې راشه صحبت به وکړو که نه او دا خو لکه ډېر تکړه دی به پخلی کې وریجې مریجې هغه کړې وې چرګ مرګ یې راوړی و لکه زمونږ سل وپرې خو وریجې پخېږو چېرته
بانګیټې دغه شي او نور هغه تکې تورې اوبه هغه هم 2 نمبر اوریجنل پکې نه وي که نه. نو بس هلک ته یې ذمهواري حواله کړې وه چې بھئی بس دا واخله وریجې، دا واخله چرګوټی، دا واخله ټماټر. هلکه رښتیا ټماټر پکې اچوې که نه، ټماټر خو د اخیستو نه دي، په څو دي؟ وایي 2 دانې مې ور اچولي دي 200 روپو تا ټماټر ور اچولي. نو بس سړي ته حواله کړي چې دا واخله اوزار او اوس دا وریجې پخوه. چې وریجې کله پخې شوې ټول ورته وږي شوي وو ښه سم. نو چې راواخیستلې جو هغه لکه داسې وې لکه سرسر چې وي که نه، بس ټولې اوبه وې. او ملګرو ته ویل لکه دا څه قسمه وریجې دي؟ تاسو ته ما نه وایي چې زه 18 قسمه وریجې پخوم، یو قسم پکې دا دی که نه. نو بهرحال ګورو به چې زموږ ملګرو کوم قسم وریجې پخې کړي. خو دا یو ملګري وطني وریجې راوړي دي او ډېر داسې کسان دي چې هغوی غوزان را څنډلي دي، زکات یې ته ورنکړو ځان یې غلی کړو. نو دا شی ښه نه دی. ډېر داسې کسان دي چې هغوی دا وطني وریجې شوي او بس هغه یې وکړلې، غوبلې یې وشوې، اشرې وشوې، ترېشلې وشوې او ځان یې غلی کړو. نو دا شی هم ښه نه دی که نه. خو زه حساب به کوو د خیره څه حساب به وخت به راشي حساب به ورسره وکړو. ښه نو شکریه ستاسو د ټولو ډېره مننه چې شریک شوئ، خبرې مو واورېدې. اخره کې بیا دغه درخواست داسې ملګري وي چې هغه په اوله کې خبرې نه اورېدلي. ما ډېر ښه قصې وکړې چې زما د اشنا خلکو سره آنلاین فراډونه شوي وو، هغه مې بیان کړل. ډیجیټل دور دی، دا د هوښیارو خلکو زمانه ده. نو لالچ کې مه راځئ. که څوک درته ټلیفون کوي چې ستا 2 روپۍ انعام راختلی دی او 2 روپۍ راولېږه او دا به در ولېږو، ورته وایه دغه ته کټ کوه نور یې راولېږه. نو بالکل هغه خلک چې هغه لالچ کوي هغه ګیرېږي او بیا وروسته ډېر زیات فریاد کوي، افسوس کوي، خو کار شوی. نو لہذا ډیجیټل دوکې کېږي، فراډونه کېږي، تاسو ته به کالونه کېږي، میسیجونه به کېږي چې ستا 2 روپۍ انعام راختلی، ستا سولر شوی دی، تا له ټیوبویل شوی دی، تا له زمیندارو ته کالونه کېږي ستا سره منظور شوی ده او ستا تخمونه منظور شوي دي، ستا باغ منظور شوی دی او 2 روپۍ راولېږه او بیا راشه. نو لہذا دې نه ځان وساتئ. ښه دا ټول فراډ دی، دا ټوله دوکه ده او انتهایي په دې کې احتیاط کوئ. شکریه چې مو واورېدلو. ښاد آباد اوسئ او موږ دعا کې یاد ساتئ. د الله په امان.